رانی یوسف کې زمونږ نوم راشي. دا د تقریرانو الحمدلله د وخت هم نه ده، دا د ختم بخاري نه لوی تقریر بل نشته ده. دې تقریر د اهمیت دومره زیات ده او په دې کې شرکت اهمیت دومره زیات ده. امام الشهدا حضرت مولانا سمیع شهید به فرمایل چې کله په دیوبند کې ختم بخاري تقریب و نو په درې څلور سوه میله به خلک په ریلونو کې او داسې په مختلفو تکالیفو سره هغه تقریب ته راتلل چې په دې موقع باندې د ختم بخاري په دې تقریب کې شرکت وکړي. ځکه چې دا دومره اهم تقریب ده چې ډېر اکابر لیکي چې سلسل ځلې مونږ دا تقریب ازمایلی ده چې کومه دعا مو غوښتې ده الله هغه دعا قبله کړې ده. نو دا دومره اهم تقریب ده چې د الله نه د کومه دعا وغوښتله نو الله پاک هغه دعا قبلوي. نو په دغه نیت باندې دلته جامع ابو هریره د تقریب کې شرکت کوو او همیشه تاسو ته ټولو زموږ مشرانو وویله چې د جامع ابو هریره دا خو دې وخت کې د دارالعلوم یوه حصه ده. حضرت اکاني صاحب دامت برکاتهم د دارالعلوم په دې وخت کې مدرس هم ده او خطیب هم ده. نو دا د دارالعلوم حصه ده. تاسو ټولو ته معلومه ده چې هلته تخصص ته راځي او کلاس اخلي او د دارالعلوم حقانیه مستقل خطیب ده، د امام الشهدا د زمانې نه خطیب ده. نو به هر حال دا زمونږ خپله حصه ده. خو تاسو نه درخواست دا کوم، گزارش دا کوم چې په دې وخت کې د کوم حالات دي او کوم دور سره تاسو مونږ ټول مخامخ یو. دا د فتنو دور ده، د فساد دور ده، د مصیبتونو زمانه ده، هر طرف ته بدامني پیلاو ده، هر طرف ته خلک په پریشانۍ کې دي، هر لحاظ سره پاکستان تباهي طرف ته روان ده. نو په داسې حالاتو کې تاسو مونږ ټولو ته اتفاق او اتحاد پکار ده، تاسو مونږ ټولو ته یکجهتي پکار ده. او د دې سیلاب د بدامنۍ کوم سیلاب را روان ده، د فحاشۍ کوم سیلاب را روان ده، د بېدینۍ کوم سیلاب را روان ده. د دغې سیلاب مخنیوي لپاره به مونږ ټول علما هغه میدان ته راوځو او د هغې مخې ته به ودرېږو او هغې لپاره به قرباني علما ورکوي. هغه به دا سیلاب مونږ رکاو کولی شو. او دا صرف زمونږ نه، زمونږ نه مخکې مشرانو اشارو سره خبرې وکړې. تاسو وکتلو چې امام الشهدا په 83 سال عمر کې د دې کفري سیلاب مخې ته ودرېدلو، د امریکای خلاف مخې ته ودرېدلو، د امریکي تسلط خلاف مخې ته ودرېدلو او د افغانستان د طالبانو هغه تحریک پشتیباني یې وکړله، د فلسطین د تحریک پشتیباني یې شروع کړله، د دنیا ټولو مظلومو اقوامو پشتیباني یې شروع کړله. خپل شهادت ورکړلو، خپل ځان یې په طریقې کېښودلو او هغه یې قربان کړو، خو هغه یو ذره هم د هغې نه وروسته نه شو الحمدلله. او بیا مختصر کوم، تاسو وکتلو چې زمونږ اور په تېر کال دستاربندۍ کې چې څوک موجود و، شهید اسلام حضرت مولانا حامد الحق کانی صاحب دلته ما موجود و او ما په دې مجمع نه هر وخت خلتیا و او دې مجمع هغې سره دا عزم کړی و، دا فیصله یې کړې وه، دا عهد یې کړی و چې انشاءالله د دې کفر خلاف، د دې شرک خلاف، د دې ظلم خلاف، د دې امریکې خلاف، د دې بربریت خلاف مونږ به تا سره نه ودرېږو. نن زه یو ګزارش کوم چې ورونو دا هغه دور هغه لاړلو، هغه یې شهید کړلو، هغه یې له مخې نه لرې کړلو، خو هغه سلسله روانه ده الحمدلله. دارالعلوم حقانیه رسته شوې نه ده، خاندان حقاني رسته شوی نه ده. د مولانا حامد الحق حقاني د شهید هغه یو معصوم بچی چې هغه د تاسو همزولی ده، د تاسو هم عمری ده، هغه عزم وکړلو، هغه فیصله وکړله، هغه اعلان وکړلو چې زه د پلار او د خپل نیکه او د خپل غوړ نیکه د مشن نه یو ذره هم رسته کېدلو ته تیار نه یم او هغه میدان ته راووتلو. تاسو نه دا ګزارش کوم چې راځئ چې نن عهد وکړو، نن بیا عزم وکړو د هغه د شهداو د مشن امین، د هغه د شهداو
तवीन वारिस दागा सारा सियासी और दीनी वारिस मौलाना अब्दुल हक सानी सरा आहद कहूँ चाहे इंशाअल्लाह मुंगता सरा शाना पशाना बोलाडू देव तासो दे नौजवान दे अज़म लरी इंशाअल्लाह इरादा लरी तासो तैयारी दे सरा उधरे गए मौलाना अब्दुल हक सानी सरा अज़म के दायरा दाऊ के देखो रस दे दाऊ के दा अज़म के चाहे इंशाअल्लाह मुंगता सरा बोलाडू और तासरा पशाना द कुफर खिलाफ द जुल्म खिलाफ जंग को इंशाअल्लाह इजाजत तुम्हारी जी।